د دې ټولو خپلو سره کړی میلاو کړي دي او دې حوالې سره ډېر غټ انکشافات هغه را روان دي او ډېر غټ انکشافات کېږي. خلک پرې کولو خبره اوس کوي. د آیت الله خامنه‌ای حوالې سره د ایران راتلونکی سپریم کونسل هغه حوالې سره امریکا خپلې دعوې کوي، اسرائیل خپلې دعوې کوي، د ایران طرف نه خپلې دعوې کېږي. او زه چې تاسو سره دا خبرې کوم نو دې ټایم کې د اسرائیل خلاف او د امریکې د بیسونو خلاف ډېره غټه پیمانه باندې د بدلی یو حمله شروع ده او هغې له د فتح خیبر نوم ورکړی دی. دغه السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، د ایران، اسرائیل او امریکې چې کوم جنگ شروع دی د دې د وجې نه د نړۍ چې کوم ټوله نړۍ ده د خلیجي ممالک خاص کر په دې کې یو یره ده. او دې ټایم کې چې زه خبره کوم نو د ایران طرف نه په اسرائیل باندې او د امریکې چې کوم په خطه کې اډې دي د هغې خلاف یو بله کاروایي شروع شوې ده او په زرګونو میزایلې دې ټایم کې د اسرائیل او د امریکې ایربیسونو طرف ته روانې شوي دي. ګرانو کتونکو، تېره ورځ د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای د هغه د مرګ نه پس، د هغه د شهادت د اعلان نه پس په ټوله نړۍ کې، په ټوله دنیا کې یو غم او غصه هغه شروع شوه. تر دې پورې چې یورپي ملکونو کې هم مظاهرې شروع شوې. ورسره که موږ ګورو نو خاص کر چې کوم لګېدلی ملک پاکستان دی، د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې غټې مظاهرې شوي دي او د امریکې خلاف دا مظاهرې روانې دي. د دې ټایم کې چې موږ ګورو د کراچۍ کې د امریکې چې کوم کونسل خانه ده هغه سوځولی شوې ده او په زرګونو خلک هغه راوتي دي او هغه احتجاج کړی دی، احتجاجي مظاهرې کړي دي. دې سره موږ وکتل په اسلام آباد کې مظاهرې شوي دي، پېښور کې مظاهرې شوي دي، لاهور کې مظاهرې شوي دي. او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دلته هم په مظاهرینو باندې ګولۍ چلولی شوي دي او ویلی کېږي دا چې د 8 نه زیات کسان په دې کې شهیدان شوي دي. د امریکې د طرف نه مسلسل اعلانونه کېږي، د ایران خلقو نه اپیل کېږي چې هغوی د روزي او حکومت دې بدل کړي، د حکومت خلاف دې مظاهره وکړي. خو دې ټایم کې چې موږ ګورو په ټول ایران کې د که څوک د حکومت مخالف هم و نو هغه خو مخکې نه هم نشي راوتی، خو دې ټایم کې د هغوی چې کوم د هغوی حمایت دی نو هغه ایران سره دی، خپل ملک سره دی چې په هغې باندې ډېر سخت تیری شوی دی او ظالمانه اقدام چې کوم ظلم شوی دی په ایران کې نو د نړۍ نور ملکونه د چین نه او روس نه والې تر نور چې څومره ملکونه دي هغوی د دې مذمت کړی دی. پاکستان هم ایرانی صدر سره رابطه کړې ده او د دې باندې د افسوس اظهار کړی دی. دلته خلک چې کوم پاکستان کې راوتي دي او پاکستان کې کمې مظاهرې شوي دي نو هغوی د خپل حکومت نه مطالبه کړې ده چې کلو انداز کې د ایران سره ودرېږي او د ایران د باقاعده کلو حمایت وکړي. په هر حال دا د سیاسي پالیسیانې دي او د ملکونو ترمنځ چې کوم مخکې نه توی شوي روابط او معاهدې دي د هغې مطابق به چلیږي. زه چې دې ټایم کې خبره کوم نو د ایران طرف نه د نوي حکمران، نوی سپریم لیډر د هغه نوم هم اخیستی شي. 3 رکنه چې کومه کمیټي ده د امورو چلولو دپاره د نوي سپریم لیډر تعیناتی پورې به 3 رکني کمیټي هغه ملک چلی او ورسره د آیت الله لاریجاني د هغه نوم اخیستی شي چې دا به را روان کوم مشر د ایران نو هغه به د دې چارج سنبالوي. موږ چې ګورو دې ټایم کې د پاکستان نه چې څومره د خلیجي ممالکو فلایټونه او خاص کر قطر، کویت، دوبۍ، امارات د دې ټول فلایټونه هغه کینسل شوي دي ځکه چې هلته فضایي حدود هغه مکمل بند دي. د پاکستان نه چې کوم عمره زایرینو هغوی ته هم وقتي طور باندې مشکلات دي او د پاکستان نه چې کوم خلک عمرې له ځي نو هغه ویلی کېږي دا چې په لوی روټ باندې سعودي عرب ته غټو جهازونو کې رسولی کېږي. دې ټایم کې یو یره ده او کوم خلک چې عمرو له روان دي نو هغوی سره هم غم دی چې دلته نه لاړ شو هلته یې ننښلو لا عمرې زمونږ پاتې نه شي. په هر حال تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د کوم فلایټونه متاثر شوي دي خو مکمل نه دي بند شوي او د دې دپاره د غټو جهازونو خاص کر سعودي ایرلاین سره کوم 777 بوینګ طیارې دي غټې هغه استعمالوي او لانګ روټ هغې باندې خپل سفر جاري ساتلی کېږي. ویلی کېږي دا که دا جنګ اوږدېږي نو هغې کې بیا کېدی شي چې د سعودي عرب فضایي حدود هغه هم بند شي، بیا به فلایټونه مکمل بندېدو امکان هغه شته
دا نه چې د فلایټونو بندېدو امکان نشته. خو به هر حال تر اوسه پورې لا د فلایټونو بندېدو اعلان نه دی شوی، روټونو بدلولو اعلان شوی دی. دې ټایم کې فضایي حدود هغه چې کوم ایران سره ګیر چاپېره ملکونو دي هغه یې بند کړي دي. ایران ابنای هرمز د کومه بندرګاه چې مین روټ دی د تیلو رسولو دپاره ویلی کېږي دا چې 5% تیل دنیا ته د دغه ځای نه وځي په دغه روټ باندې ځي او رسولی کېږي، نو هغه بنده شوې ده او د هغې باقاعده د بندولو نوټیفیکیشن حکم جاری شوی دی. دغې وجې نه په نړۍ کې د تیلو چې کوم قلت دی هغه هم پیدا کېږي او غیر چاپېره ملکونو کې د تیلو قیمتونه اوس هم اوچت شو، نور هغې کې د زیاتوالي امکان دی. ورسره چې موږ ګورو نو ګرانۍ کې هم تسلسل راځي او اضافه کېدی شي. دې سره د سونې قیمتونه هغه هم زیات شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د جنګ دا ماحول دا د نړۍ ټولو ملکونو دپاره انتهایی خطرناک شو. د ایران اسرائیل جنگ دا اوس صرف د ایران اسرائیل تر حده پورې پاتې نه شو، د امریکې دې ته راټوپ کولو سره دا د ټولې دنیا جنگ بوللی کېږي. مبصرین دا وایي چې دا مخکې هم د ډیرو ملکونو جنگ و او دې کې شاته تر اوسه پورې لا ډېر ملکونه مخې ته نه دي راغلي، خو دې کې شاته ملکونه ولاړ دي او غټ غټ ملکونه چې پکې روس یادېږي، چین یادېږي، سعودي عرب یادېږي، پاکستان یادېږي. نو داسې ملکونه دي چې هغه انډیا پکې یادېږي، دا پکې پارټیانې دي. دا اوس چې کوم صورتحال د امریکې دې ته راټوپ کولو نه پس دا که مونږ وګورو نو په نیمه دنیا کې دا جنګ داسې ویلی شي چې خور شو. د ایران که چا سره ذاتي جنگ نشته او هغې سره د جنگ حوالې سره څه کلیشز نشته، مطلب څه مسایل نشته، خو په هغه ملکونو کې چې د امریکې کم ایربیسې دي فضایي اډې هغه یې جوړې کړي دي، هلته نه جهازونه اوچتېږي. نو ایران دغه ځای د خپل ځان خلاف مورچه استعمالول بوللی کوي او په دغې باندې ایران سختې حملې کړي دي او ایران د دې خلاف باقاعده کاروایي کړې ده او نورې کارویانې شروع دي. دوبۍ دې ټایم کې د ټولو نه زیاته متاثره ده. کویت انټرنیشنل ایرپورټ هغه ویشتلی شوی دی. غیر چاپېره چې کوم ملکونه دي قطر، امارات، دا ټول متاثره دي، خو دوبۍ باندې باقاعده حملې شوي دي او دې کې ډېر میزایلې ویلی کېږي دا چې همداسې راپرو دي چې کوم ټارګېټ ته نه رسي نو هغه لا په هوا کې تباه کېدو والا میزایلې هغې کې نقصان وشي او ښکته راپرو دي. نو دوبۍ سره د ټولې دنیا دې ټایم کې رابطه کټ ده. پاکستان نه چې کوم خلک په دوبۍ کې، امارات کې، کویت کې، دغه ملکونو کې پراته دي، هغوی سره د خپلو خلکو غم دی، رابطې کوي، رابطې نه کېږي. نو دې ټایم کې ډېر د ټینشن صورتحال دی. حکومت نه خلکو مطالبه دا کړې ده چې زمونږ پاکستان حکومت دې هم پکې کردار ادا کړي. خو داسې ښکاري چې دا کوم صورتحال جوړېږي اوس پکې منځ ته خلک راځي، خبرې به کوي، مذاکرات شروع کېږي، خو اوس ایران د خبرې په موډ کې نه دی، ځکه د هغوی ډېر غټ نقصان وشو او دومره د ټاپ لیډرشپ د یو ملک چې مړ شي نو هغې نه پس هغوی سره د جنګ نه بغیر بله لار پاتې نشي او دی به د دې بدل اخیستو اعلان یې هم کړی دی او د های ټارګټ بدل اخیستو اعلان یې کړی دی. دغې وجې نه په ټوله نړۍ کې یو یره هم ده. اوس چې مونږ کوم ګورو مسلسل په سوشل میډیا باندې، چې سوشل میډیا زمانه ده، ډېر زیات فیک نیوز هم راځي او جعلي خبرونه هم پکې چلیږي، ویډیوګانې دي او خلک ولا هوا ورکوي، هغه شانتې جاري وي. خو دا ویلی کېږي چې ایران یو غټه حمله هغه شروع کړې ده او نن د شپې به د دې چې کوم خبرونه دي هغه دنیا ته رارسي. مونږ چې ګورو ایران 13 وخت نه دا مسلسل که د نظریې په بنیاد باندې ووایو نو ایران د مسلمان نړۍ کې داسې یو ملک دی چې هغه د دې عالمي چې کوم کفري ملکونه دي د هغوی مخې ته ولاړ دی او باقاعده مقاومت، مزاحمت، جنګ یې کړی دی او یو ډېر لوی تجربه لري. د 1900 صدۍ کې چې مونږ وګورو نو د عراق خلاف او د کردستان دغلته ورته جنګونه جوړ شوي، د انقلاب نه پس فوري طور دا ملکونه په جنګ اچولی شوي دي او هغې نه پس 20 کاله عراق سره او کردستان سره غیر چاپېره چې کوم قبایل و هغوی سره وجنګېدل. بیا هغې نه پس پې مسلسل پابندیانې ولګېدې او د جنګ غوندې صورتحال هغه پې جوړ و. د هغې باوجود ایران چې کوم نن ترقي هغه خلکو ته ښکاري د ټیکنالوژي په صورت کې، که مونږ د جنګي سازو سامان حوالې سره ووایو، د میزایلو حوالې سره ووایو، د جنګ د تیارۍ حوالې سره ووایو، نو دا کولو یو خدای جنګ هم کولو کړی دی او ډېر کولو انداز کې هغه خپلې وسلې دنیا ته ښولي هم دي او هغه استعمال کړي هم دي. ډېره دنیا داسې په نړۍ کې موجوده ده، د دنیا په مخ داسې ملکونه شته چې دعوې خو ډېرې کوي خو هغوی خپلې وسلې هغه کولو نه دي استعمال کړي، نه یې هغه خپله ټیکنالوژي دنیا ته ښولې ده.
یو پټه ټکنالوژي ده او اعلانونو تر حده پورې هغه دنیا ته ښکاري. به هر حال د ایران چې کومه ټکنالوژي ده نو هغه موږ ګورو د تېر څه وخت نه د اسرائیل خلاف ډېره کولو استعمالیږي. بل خبره چې موږ ګورو نو دې ټایم کې د نظریې او د مذهب په بنیاد باندې چې کوم ریاستونه اسرائیل یو جنګیږي ورپسې ایران دی او پاکستان دی. نو ایران دې ټایم کې بالکل فرنٹ لاین باندې ولاړ دی او هغوی باندې خو باقاعده حملې مو شوې د تېر څه وخت نه په حالت جنګ کې دی او مسلسل خپل جنگ جاری ساتلی دی. د هغې باوجود تر اوسه پورې ځان هم ساتلی دی او ملک هم ساتلی دی. پابندیانو باوجود خپل ملک چلولی دی. دغه وجه ده چې د دنیا دې ټایم کې مسلمان ملکونو د ایران طرف ته سترګې دي او ایران نه امیدونه وابسته دي او د دې دومره غټ نقصان باندې مسلمان ملکونه او خاص کر مسلمانان هغوی کې یو غم و غصه ده او خفه دي، خفګان دی پکې. او مونږ بل یو پهلو هغه چې ګورو چې 1900 صدۍ در 2010-11-12 پورې مونږ به کتل د شیعه سني چې کوم هغه نوم د دې وجې نه به د دې دواړو ملکونو ترمنځ یو نفرت مو او مسایل به د امریکې او د اسرائیل خلاف د ایران د موجوده اقدامات 13 کالو نه هغه مسله هم شاته وغورځول او دنیا ته یو بل د مسلمانۍ د عقیدې د مذهب عروب هغه مخول او دنیا مخې ته یو صفا خبره که کوو نو هغه حقیقت مخې ته راځي چې د کفري قوتونو په نښه څوک دی او کفري طاقتونو سره جنګ کې څوک ولاړ دي، جنګ څوک کوي. مونږ کتلی دي او چې کوم زمونږ سټډي ده نو مشران چې کوم تیر شوي دي د هغوی کتابونو کې دا دي چې وایي د کفر ګزار ته به ګوري چې کفر کوم ځای نه ګزار وباسي. د کفر ګولی او د کفر بم هغه چې کوم ځای کې پروت دي نو ته دا ومنه چې دغه ځای حق دی. نو د اوسنی جنګ چې مونږ د تېر څه وخت نه ګورو نو هغه ډلې او هغه خلق چې هغه شیعه سني هغه نوم باندې به یو مسله وه نو اختلاف رای اوس هم شته خو ډېره زیاته نرمي او یو حقیقت مخې ته راتلو نه پس هغوی سره هغه اختلاف د فقهو ترمنځ هغه بیل شی دی خو د هغوی هغه بېځایه مخالفت د هغې په ځای د هغوی حمایت شروع کړی دی. هغه جماعتونه چې د شیعه فیکټر به ډېر زیات خلاف نو موجوده دي حالاتو کې مونږ ګورو چې د هغوی د طرف نه باقاعده حمایتونو اعلان هم کېږي او د دې باندې د ایران باندې د حملې نه پس د غم او غصې اظهار